بهر کې مکه فتح شوله، ډېر خلک پکې اسلام ته راله. دی لاړ بل ځای کې خو داسې تنګ شو چې سم تنګ شو. ورور یې مسلمان دی، هغه پسې خط ولېږه چېرته به تښتې، مکه دې پرېښوده نو بل ځای کې به بچ شي، بل ځای د خلاصي نشته، راشه چې کوم دی معافي وغواړه. خو پیغمبر علیه السلام چې د کومو کسانو د سر اعلان کړی و په هغه کې دی مو چې دی په کوم ځای کې قتل یې کوي. اوس دی راتلی نه شي د یارې نه، د سر انعام یې مقرر دی، او بل خوا په دې ژوند سم تنګ شو. آخر لک لک چې هر څه کېږي ښه د دې ژوند نه مې د پیغمبر د لاس کې مړ شم دا ښه ده، چې بس رالی ډایرکټ مدینې ته. مدینې ته رالی چې کوم دی د یو سره میلو شي. زما دپاره پیغمبر ته خبره وکړه چې ما معاف کړي. وته ستا په سر چې کوم دی مقرر کړي چې سر یې غوڅ کړي، ته راغلی په مدینه کې ګرځې، شابه زما د خوا نه ځه، جبل پسې لاړ شي. ته زما خبره پیغمبر ته وکړه چې ما معاف کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایلو چې چاته کعب میلو شي سر یې غوڅ کړي، ته راغلی په مدینه کې ګرځې، څوک هم وله ځای نه ورکوي. حضرت علي صاحب پسې لاړ. علي صاحب ورته یې زه به ته چل در وښیم، یوه لار دې شتې، خو نور ستا په سر د پیغمبر څه څو خبره نشي کولی، ځکه پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې کوم ځای مو پیدا کړو سر یې غوڅ کوي، نو څنګه هغه ستا په سر څو خبرې وکړي، دا څوک نشي کولی. او داسې وکړه چې سهار وختي به لاړ شي، پیغمبر علیه السلام چې د سهار منځو کې نو بیا راګرځي کیني، بیا لږ شانته کله کیني کله ډېر کیني. چې نبي علیه السلام منځو کو کېناستو، دغه وخت کې ډایرکټ ورپاسېږه او لاس ورسره میلو کا، ستړي مه شي ورسره وکړه. خو چې لاس دې ورسره میلو وکړو نو د پیغمبر لاس مه پرېږده، او چې تا نه یې پرېښی نو هغه دې هم نه پرېږدي، نو لاس یې ونیسه. چې تا له لاس نیولی دغه وخت کې ورسره خپل تعارف وکړه نو کیدای شي معاف دې کړي. نو که معاف یې کړې دغه یوه لار ده او نور ستا لار نشته، دغسې وکړه. سهار چې منځو شو نبي علیه السلام را وګرځېد، دی رالی چې کوم دی ډایرکټ لاس یې میلاو کړو او لاس یې ونه ونیو، کېناسته. اوس نبي علیه السلام خو نه پېژانده چې دا کعب دی، لاس یې ونه نیولی دی چې کوم دی او کېناسته. د الله پیغمبره که یو سړی ایمان راوړي نو ایمان یې قبول دی؟ وی ولې نه دی قبول؟ که دا سړی ډېر روحانکار کافر وي او بیا هم ایمان راوړي بیا هم ایمان قبول دی؟ بیا هم قبول دی. وی که دا کعب ابن زهیر راشي ایمان راوړي نو بیا؟ وی بیا هم ایمان قبول دی. وی زه کعب یم، زه کعب یم. نبی علیه السلام ته ښکته بره کتل ته یې بیا اشعار شروع کړه. بانت سعاد د غټه قصیده ده، بانت سعاد چې کوم ده دغه قصیده شروع کړه. د پیغمبر علیه السلام دغه د ملګرو دغه د اوښې په یو انداز یې شعرونه شروع کړي دي. خو د په دې قصیده کې داسې وکړه چې د پیغمبر علیه السلام او د مهاجرو صفت یې کړی، د انصارو صفت یې نه هېر شوی دی. نو انصار ته بیا لږ ګیله منو، نو غټه قصیدې چې ورته ووې نو بیا نبی علیه السلام معاف هم کو، خپل څادر یې راواغست هغې وله ورکړو، دا څادر واله، دا څادر یې نو دا نعتخوان له څادر ورکړی دی. نو که تا نعتخوان له چې کوم د جوړه کپړې ورکړې که نه نو بده خبره نه ده که نه. بیا دې کې مختلف اقوال دي چې دغه څادر بعضې وایي د ځان سره ساتلی دی، او بعضې فرمایي بعضې خلک هوښیاري موقع ته ګوري. نو چې دلته د څادر واغستو معاویه صاحب ناست دی ورته ګوري، موقع سهارله چې کله مجلس برخاست شو چې دی بارته ورته معاویه لکه په دا څادر مړه واله که ته په دې څه کې سړیه زه بیا د نه والم. هغه ورته ټیک ده نو دا خو اوس نه مسلمان دی، دونه قیسو باندې خو نه پوهېږي. جو پیسې ورکړې څادر یې ترېنه واغسته، هغه ځان له بیا سنبال کړه. نو چې کله وفات کېده وصیت یې وکړو ما نه به دا څادر کې کفن نه کوئ، دا د پیغمبر علیه السلام څادر. نبی کریم علیه السلام نوکان پرې کړه، نوکان دره جمع کړو، نو ځان سره ساتلی و. چې کله وفات کېده نو زوی یزید ته وصیت وکړو چې دغه څادر کې به ما له کفن راکړي او د نبي علیه السلام دا نوکان به زما په سترګو واچي. یو قول دا دی چې په دې کې بیا حضرت معاویه دفن شوی دی، او دویم قول دا دی چې دا څادر د ده سره بیا د نه بل واغستو، بیا دغسې متبرک نقل کېدو، دا نقل کېده بیا چې د ترکو خلافت راغی، د ترکو ته بیا دا څادر را نقل شو. بیا دلته توپقتو ورته وایي چې کوم دی ترکو کې یو ځای دی،
نو هلته دا ځای جوړ شوی دی دپاره دی چې بعضې تبرکات پکې ایښودلی شوي دي. بعضې تبرکات هلته پکې پراته وي. ترکو کې توفقتو ورته وایي. دغه توفقتو جومات کې یو ځای دی او دا تبرکات پکې پراته دي. نو دا څادر چې دی اوس په 12 نمبر صندوق کې اوس هم پروت دی. 12 نمبر صندوق کې دغه څادر اوس هم پروت دی. نو بیا یو قول پکې داسې هم راغلی دی. نو بهر کې په نعتونه یا ښه نظمونه یو سړی وایي نو دا جایز دي. مختصر دغه حدیث د دارقطني مې درته وی چې دا کلام دی، ښایسته خبرې ښایسته او بدرنګه خبرې بدرنګه. وسیعلم الذین زر دی چې پویه بشي هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي ای منقلبین کم ځای د واپسې ته به ینقلبون دی واپس شي، معنا کم ځای ته روان چې هغه جهنم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. وړاندې اخیره کې وعید ذکر شو وسیعلم الذین ظلموا، دا ظالمان به پوه شي آیا منقلبی ینقلبون کم ځای ته به روانې. دلته صورت کې د څو ظالمانو احوال ذکر کیږي. کاغه فرعون دی کاغه نور دی، د څو کسانو چې کم دی د هغوی د ظلمونو او د هغوی د منقلب تذکره ده. طاسین الله عالم دی په معنا د دې حرفینو. تلک آیت القرآن دا د آیتونه د قرآن کریم و کتاب مبین، دا عطب د یو صفت دی په بل صفت باندې. قرآن هم دی او کتاب مبین هم دی. هدن دا هدایت دی او بشرا او دا زیر دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو الذین هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چې قایمه یې لمونځ یؤتون الزکات ورکوي زکات وهم بالآخرت دوی په آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین کوي. ان الذین بشک هغه کسان لا یؤمنون بالآخرت چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې زینا لهم ما ښایسته کړی دوی دپاره اعمالهم د دوی عملونه فهم یعمهون پس دوی دي متحیر. اولئک الذین دا هغه کسان دي لهم دوی دپاره سوء العذاب بد عذاب دی وهم فی الآخرت دوی په آخرت کې هم الاخسرون دي تاوانیان. و انک بشک ته لتلقى القرآن تا ته نازلولی شي قرآن کریم. لتلقى دې کې مشقت معنا پرته ده. د قرآن نزول آسان سیز نه دی. ابتدا صورت کې چې صورت مزمل دی الله فرمایي سنلقي علیک قولا ثقیلا، درنه وینا تا ته نازلوم درنه وینا. حدیث کې هغه درنوالی دا چې کله به قرآن نازلېدو نو پیغمبر علیه صلات وسلام په تندي مبارک به د زور نه خولې راغلې. لتلقى القرآن مخامخ کېږي په مشقت سره د قرآن کریم من لدن د طرفه حکیم علیم، هغه ذات چې حکمت والا دی او پوهه دی. اذ قال موسی کله چې وی موسی علیه السلام لاهله خپل کور والاو ته انی آنست نارا بشک ما اولی د اور، دا د الله نورانیاتو چې په شکل د اور ورته ښکاره کېده. سآتیکم زر دی چې زه به راوړم تاسو ته منها د دې نه بخبرین په خبر سره او آتیکم یا به زه تاسو ته راوړم بشهابن په لمبې سره قبسین چې راغستې شوي وي د اور نه لعلکم دې دپاره تسطلون چې تاسو ته تاوده شئ. فلما جاءها کله چې راغلی د دې اور خواته نو دې اواز ورته وکړی شو انبورک من فی النار. انبورک من فی النار برکتی دی، د برکت معنا د تقدس پاکواله. من فی النار او من حول نه څوک مراد دي؟ نه بعضې فرمایي دا دواړه د الله دپاره صفتونه دي. نه انبورک پاک دی هغه ذات فی النار چې په مکان د اور کې دی ومن حوله او هغه چې چافیر دي. د مکان فی النار دلته خو چکن داسې نه چې ګینې الله په دې ځای کې ناست دی، دا د الله نورانیاتو نو مقدس دی هغه چې هغه فی النار دغه نورانیات دی ومن حوله او چاپیر د نورانیات دغه چاپیره نورانیات او عمدقه نورانیات دا دواړه د الله نورانیات دي، دا پاک ذات دی. نو دا دواړه بیا د الله صفتونه دي. او نور سره ځکه چې کوم دی معنا مو کوله. حدیث د مسلم کې راغلی دي څو ټوکړي ذکر دی. ان الله لا ینام ولا ینبغي له ان ینام، الله نه اوده کیږي نو له مناسب ده چې اوده شي. یخفضو و یرفعو، الله د اشیاو سیزونه قیمت اوچتوي کموي عزتونه ذلتونه ورکوي. الله ته اوچتیږي اعمال د ورځې مخکې د شپې نه، د شپې اعمال ورته اوچتیږي مخکې د ورځې نه. او بیا فرمایي حجابه نور، د الله پردې دا نور دی. او داسې نورانیات د الله پردې دي چې که دا اوچتې شي چې کم دی نو کتونکی به اوس وځېږي. د الله لیدل په دې سترګو ممکن نه دي، دا به اوس وځېږي.
نو دا امبوریکا مقدس دی هغه ذات چې دا رڼا ده دا نورانیات دی او حول چاپیر چې کم دا نورانیات دی. دویم منفی النار نه الله والی او د حول نه چې کم دی دا موسی علیه السلام او فرشتي واخلي. امبورک برکتی د هغه ذات من فی النار هغه چې په دې نورانیاتو کې دی الله چې کوم دی پاک ذات دی. ومن حوله هغه چې چاپیر د دې نه دی نار نه دی چاپیر د نار نه موسی علیه السلام دی او فرشتي دي دا پاک مخلوق دی. دریم من فی النار نه موسی علیه السلام والا حول نه فرشتي. امبورک برکتی دی من فی طلب النار دی به ته مضاف راو بسی. امبورکا برکتی دی من فی طلب النار هغه څوک چې په طلب د اور کې دی موسی علیه السلام. ومن حولها هغه چې چاپیر د اور نه دي فرشتي دي. وسبحان الله پاک د الله پاک رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. یا موسی ای موسی علیه السلام انه بشکا دا انا الله دغه منادی ان الله د الله دی العزیز الحکیم چې غالب دی حکمت والا دی. والقی عصاک او غرزو خپل امسا فلما رآها کله چې وکړه تهتز چې هغې حرکت کو کانها جان گویا دا د مار بچی دی. والله وګرځېد موسی علیه السلام مدبره شا کوونکی ولم یعقب او نه متوجه کېدو. الله ورته وی یا موسی ای موسی علیه السلام لا تخف مه یریږه انی بېشکه زه لا یخاف نه یریږي لدی المرسلون زما سره انبیا زما انبیا نه یریږي الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم وکړي ثم بدل حسنا بیا بدل کړي نیکي بعد سوء پس د بدۍ نه فانی غفور رحیم بېشکه زه بخونکی مهربان یم. موسی علیه السلام ویرېدو ولې نو دوو ټکو باندې اکتفا کوو. یو بعضې فرمایي د ویرېدو دا یره طبعي ده هر انسان یریږي طبیعتا. مثال دا تاسو څونه مشران یې که ته د شپې وځي او چېرته ځي نو ویل ته به یریږې نه هر انسان سره یری خو انسان چې کوم دی د هغه یرې څه پروا خو نه کوي. دا طبعي خبرې هر انسان سره دا پرته دا د نبوت سره هیڅ منافي دی. دویم چې کوم دی شاه اشرف علي رحمه الله یو وجه ذکر کړې ده د انبیاو شان دی. یو د مخلوق نه خبرې یو د خالق نه خبرې. مخلوق نه چې کومین آلته بیا انبیا نه یریږي. موسی علیه السلام د فرعون باندې څه سترګه سوځي نه. پیغمبر علیه السلام په غزواتو کې د غشو باران دی مخکې روان دی مخلوق نه یریږي. او د خالق نه چې مسلې نو آلته انبیا د ټولو نه زیات یریدونکي چې بسیله شروع شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به رنګ بدل شو. د غشو په باران کې روان دی پروای نشته. د شپې چې کم دی په شاتوري اس باندې وتلی مدینه کتل یوازې بیا رالی هېڅ پروای نشته. خو چې سیلې به شروع شو د پیغمبر علیه السلام رنګ به بدل شو کله دننه او کله بهر. دا د الله نه خوا نه ده. نو دارنګې موسی علیه السلام د فرعون په مخ کې پروا هم نه کوي. دلته امسا وغورځوله الله ورته وایي چې کوم دی مار شو نو دا سیز د الله د خوا نه دی. نو ځکه موسی علیه السلام ویرېدو هسې نه چې زما دپاره مصیبت او عذاب شي. وادخل یدک نن باسه خپل لاس په جیبک په خپل ترخ کې تخرج بیضاء دا به راوباسي سپین من غیر سوء غیر د بدۍ نه فی 9 آیات په 9 نشاناتو کې الی فرعون لاړ شه فرعون ته و قومه دغه قوم ته انهم بشک دی کانوا قوما فاسقین دا د قوم فاسقان. فلما جاءتهم کل آیاتنا کله چې رال دوی ته زما نشانات مبصرة روخانه نو قالو دی وی هذا سحر مبین دا د جادو ښکاره وجحدوا بها دوی انکار وکړه په دغه نشاناتو واستيقنتها یقین وکړو په دغه نشاناتو انفسهم د دوی نفسونو ښه د دوی نفسونو یقین وکړو چې دا د الله د خوا نه نشانات دي خو بیا هم انکار وکړو ظلمن په ظلم سره علوا په تکبر سره. فانظر وګوره کیف کان څنګه عاقبت المفسدین انجام د فساد کوونکو. ولقد آتینا داود تاخی سمون ورکړه داود علیه السلام ته سلیمان او سلیمان علیه السلام ته علم وقال او د دواړو وی الحمدلله الذي سنا د هغه ذات دپاره فضلنا چې موږ له غوروالی راکړې علی کثیر من عباده المؤمنین په ډېرو بندګانو مؤمنانو باندې. الله موږ ته علم راکړی د ډېرو مؤمنانو نه موږ غوره کړي. وورث سلیمان وراثت کې یوړه سلیمان علیه السلام داود علیه السلام د داود علیه السلام وراثت پاتې شو سلیمان علیه السلام ته. مخکې صورت کې مو د هغه تشریح کوله چې دا وراثت مالی نه دی ځکه مې درته وی چې داود علیه السلام 18 پورې بچي راغلي دي نو څنګه یوازې بچی وراثت ویسي. دا وراثت علمي دی نبوتي دی
علمی بچی دا یو دی چې سلیمان علیه السلام دی. نو قال د الله د نعمتونو په شکرې کې داسې فرمای یا ایها الناس ای انسانانو علمنا ما د تعلیم راکړی شوی دی منطق الطیر په خبرو د مرغو. د دې مرغو په دې خبرو باندې پوهېږم دا د الله احسان دی چې دا مرغۍ سوی نو زه په هغې پوهېږم. بیا مفسرینو مختلف چې کوم دی د هغوی ویناګانې نقل کړي دي. یو مرغۍ اواز کوي دنه به تپوس وشو دا څه وایي ده به د هغې چې دا وایي. ورشان یو مرغه دی هغه خپل کړت کړوت کوو اواز کوي نو خلکو تپوس وکړو دا څه وایي سلیمان علیه السلام وایي دی وایي چې لیدو للموت وابنو للخرابي انسانانو تاسو خو بچي راوړئ خو دا بچی څه دپاره دی مرګ دپاره راوړئ مرګ له بچي راوړئ ښه او تاسو چې د آبادیانې کوئ نو د آبادیانې څه کوئ انجام یې خرابتیا ده. کرکوړی چې کوم دی کرکوړ کوئ دا څه وایي وی دا وی چې کم دی لیت هذا الخلق لم یخلق دا اواز کې مخلوق کاش چې پیدا نه وي ښه چې تاسو پیدا نه وي دا د خیر د پیدا کېدل داسې آسان څیز دی د دې ژوند جواب ورکول دي کاش چې دا مخلوق پیدا نه وي. طاووس چې کم د خپل اوازونه کوي دا طاووس په دې خپل اواز کې څه وی وی دی وی کما تدین تدان چې څه کې حق به درته میلاویږي څه چې څه کې هغه موږ پښتو کې وایي چې څه کاري هغه بریبې جو کروږي و بروږي که نه چې څه کرې نو هغه بریبې نو وایي دا طاووس پکې دا وایي موږ خو طاووس څنګه ښه کړي تې اوازونه وباسي ښه داسې اوازونه نه وباسي انسان وایي هسې غفلت کې مه ګرځه چې څه کوي اب ته د هغې جزا میلاویږي. هدهد کاکا پکې چې کوم د خپل اواز کو ملا چرګک وي دا ملا چرګک پکې څه وایي وایي دی وایي چې من لا یرحم لا یرحم دی وایي چې څوک په چا باندې مهرباني نه کوي په هغه باندې الله مهرباني نه کوي. ته چې په مخلوق رحم کوې نه الله به په تا رحم کوي چې ته په مخلوق رحم نه کوې نو دا تمه مه کوه چې په تا دې الله رحم وکړي. دا ملا چرګک پکې داسې وایي. ټیغک پکې اواز کو دا ټیغک پکې څه وایي دی وایي چې کوم دی استغفر الله یا مذنبون ای ګناهګارو مقدس سره د توبه وباسئ. ټیغک پکې دا چغې وایي چې ګناهګارانو توبې وباسئ ګوره دا اوس د سره دا موقع نه ختمیږي. دا کونتره پکې اواز کوي دا کونتره پکې څه وایي وایي دی وایي سبحان ربي الاعلی کونتره پکې دا وایي هغه ذات پاک دی چې زموږ رب دی ډېر اوچت دی. چیندخه چې کوم دی باټا په دې ډن کې لګې د قړت قړت کوي وایي دا پکې څه وایي وایي دی پکې وایي سبحان ربي المذکور بكل لسان هغه ذات پاک دی چې په هره ژبه د هغه صفت کیږي په پښتو په انکو په فارسي او په پنجابي او عربي هره ژبه کې د هغه صفت کی هغه ذات پاک دی. نو دا د الله مخلوق دی موږ وایي چې ګین دا آسې به څه وایي ښه آسې څه نه وایي دا عبرت او د فن خبرې کوي. نو اوتینا ما ته راکړی شوی دی خبرې د مرغو و اوتینا ما ته راکړی شوی من کل شی د هر سیزونه مختلف سیزونه الله راکړي دي. ان هذا بشک دا له الفضل المبین دا فضیلت ښکاره وحشر لسلیمان جمع کړی شو سلیمان علیه السلام دپاره جنوده د هغه لښکرې من الجن والانس د پیریانو نه او د انسانانو نه والطیر او د مارغانو نه فهم یوزعون پس دا جمع کولی شوې. نو دا چې کوم د لښکرې به روانې شو نو دا خو څه لږ نه و دا یو راشي ودرېږي نور پسې راځي نور پسې راځي چې دا غونډ سټاک جمع شي نو بیا به روان شول. نو دا تمام فوجونه روان شول حتی اذا اتو چې دی راله علی واد النمل په یو بیابان د میږو دا چې کوم دی شام کې یو ښار دی او هلته میږیان ډېر زیات دي. نو په دغه بیابان کې میږیان ډېر زیات آباد دي. نو چې دی په دې لار را روان دي نو قالت نملتون اووې چې کوم دی یو میږي دا نملتون کې تا د تانیس دپاره نه دا د جنسیت دپاره لکه نملتون حمامتون که مذکر دی نو ام ورته ویلی شي او که مؤنث دی نو ام ورته ویلی شي. نو یو میږي یا میږی پکې ووې یا ایها النمل ای میږانو ادخلوا مساکنکم تاسو ننوځئ خپلو سوړو ته لا یحتمنکم سلیمانو چیت نه کي تاسو لره سلیمان علیه السلام و جنوده او د هغه لښکرې وهم لا یشعرون هغوی به نه پوهیږي. اشکال دا دی چې سلیمان علیه السلام تخت په هوا باندې تو نو دی ورته څنګه وایي چې تا چیتم نه کي نو دوه جوابه یو دا چې دا د هغه وخت کیسه وه چې له سلیمان علیه السلام ته الله هوا نه وه تابع کړې په دې ځمکه روان دی هغه وخت کیسه ده بیا وروسته ورته الله هوا تابع کړه. او دویمه دا ده چې که دا وروستنۍ قیصه شي نو بعضې فرمایي
چې څه فوجونه خو به سلیمان علیه السلام سره په تخو خو څه فوجونه به سره په دې ځمکه روانو او دا ځمکه به الله هغوی ته داسې راغونډوله چې څومره هغه په هوا باندې جاز روان مزل کوي دقو نو سر دا په ځمکه هم هغسې مزل کوي نو هغه ستا دا قدم نه دی یو قدم به دلته ایښودو نو بل قدم په تخبې کې دی او بل په نوخار کې دی او بل په پېښور کې دی نو که په 3 منټه کې جاز پېښور ته رسېږي نو په 3 منټه کې دی هم رسېدلی دی ورته نو دوی ته به دا ځمکه الله داسې راغونډوله لهذا دا څه فوجونه سره پیاده روان دي نو ځکه دا میږی ورته یې سړو ته ورننوځئ فتبسم نو مسکا شو سلیمان علیه السلام دې میږی ته ورګور کوټی شی دی او څنګه نصیحت کوي ښه ضاحکا خندېدونکی و تبسم ویلی شي چې هسې خوله کوله شي اواز ورسره نه او ضحک هغه ته وایي چې هغې سره اواز وموشي چې ته یې واورې نو تبسم اول حالت ده چې دی تبسم خوله کوله وشوله د تعجب نه ضاحکه انتها کې بیا وخندل من قولها د وینا د هغې نه د پتو العرب کې بیا چې کوم د تاسو د هغه واقعه اعزاز علي صاحب نقل کړې ده نو دا میږی راوغوښتله سلیمان علیه السلام ورته وایي تا ته پته نشته زه خو پیغمبر یم دا زما سره زما صحابه ملګري دي دا په چا ظلم کوي نو تا دا میږان ولې یرول چې سوړو ته ننوځئ نو هغه ورته وویې تا زما تقریر اورېدلی دی ما خو په تقریر کې دا ویلي چې وهم لا یشعرون هغوی ته به پته نه وي که نه ټیک ده ته ظلم ونه کوې خو موږ خو میږان یو موږ ته خو فوج روان دی نو دا میږی فوج څه نی نو هسې نه چې دای ته پته نی تاسو به چیت شي ما سره دا ټکی ویلی دی ښه او دویمه دا ده زما مراد د چیتېدلو د بدن نه دی زما مراد د چیتېدلو نه چیتېدل د ړه دي چې دا میږان داسې او دا فوجونه رواني نو دا میږان چې تماشه کوي نو ځان به ورته سپک کمزوری ښکاري چې ته دې انسانانو ته وګوره دې دونه فوجونو ته وګوره دا موږ څه شي یو دونه کچ کچ هسې نه چې د الله ناشکري وکړي نو ځکه مې ورته چې پټ شئ چې تا نه ویني او درېیمه دا ده چې کم از کم که ناشکري نه شي چې دا دونه فوجونه روان او دا میږان ورته ولاړې تماشه کوي نو صرف ستاسو تماشه به کوي د الله د ذکر نه به غافله شي نو ما به چې غفلت پرې رانه شي نو ځکه مې ورته وایي چې دې سوړو ته ننوځئ نو وقال او فرمیل سلیمان علیه السلام ربي ای زما رب اوزعنی مال توفیق راکړه ان اشکر چې زه شکر وباسم نعمتک التي ستا د هغه نعمت انعمت علی چې تا انعام کړی په ما وعلى والدی او زما په مور وان اعمل والمور پلار باندې وان اعمل صالحا ز عمل کوم نیک تر دعا هو چې ته راضي شي وادخلني ما داخل کا برحمتک په خپل رحمت سره فی عبادک الصالحین په خپل بندگانو صالحانو کې وتفقدت طیر او راجم کړل مارغان په سفر باندې روان دی یو ځای کې فوجونه راجمع شول د اوبو ضرورت دی نو د هر یو سړي خپل کار وي د په فوج کې د مولا چرګک چې کومونو دا د انجینیر صاحب کار بیا کوه دله الله دا طاقت ورکړی دی چې دا مخو کې به په دې ځمکه کېښود د ځمکو ته الله په شان د شیشې وګرځوي نو په شیشه کې لاندې وګوري چې ځمکه دلته اوبه څونه فاصله کې دي یعنې چې دلته خو دونه فاصله کې دي بیا به مولا چرګک پر والوته هلته به کېناستو هغه ځای کې به مخوک ښکته کړه ځای به وکتو چېرې څونه اوبه دي هلته دا غونډ بیابان به یو 2-3 منټه کې ولټو چې دلته اوبه ځول دلته یاره چې دې ځای کې اوبه نږدې دي ښه ځای به ورته وښو دلته اوبه نږدې دي بس دیوان به ورته ولګېد پیریان به ورته ولګېد ځای به یې کنده کړه تالاب به یې جوړ کړو اوبو ضرورت به پوره شي دلته چې کنده فوج ایثار شو د اوبو ضرورت دی ورشه انجینیر ته وایي چې راشي انجینیر صاحب نشته ضرورت د انجینیر نشته نو تفقدت تفقد چې کوم دی ویلی شي طلب المفقودی چې کوم سړی ورک شي که نه خلک یې ګوري خلک یې ورشي د زموږ تبلیغ ملګري چې که دا زاړه ملګري چې لږ تښتېدلي که نه او بیا مرکز کې هغه دغه کې چې کوم دی نومونه ولیکي او بیا یې ځان سره چې ته به دې کې ځې نو بیا پسې یو 2-3 کسان ور واچوي تاسو لاړ شئ هغه پلانکې ملګری وګورئ تفقد یې وکړئ دا کم کس چې نوم لیکلی دا نور پسې ځي او د هغه چې کوم دی ورسره خبره کوي چې راولي نه هغې ته څه وایي تفقد ورته وایي تفقد یې وکړئ تفقد دا معنی زموږ ملګری موږ نه ورک شوی دی دا خو زموږ د سیروزي سړی موږ نه ورک شوی دی زموږ د چیلې سړی رانه ورک شوی دی ورشئ ویې ګورئ چې کوم دی راولي نه هغې ته دې تفقد ورته وایي د دې نه معلومیږي حاضري نو د خپلو ملګرو حاضري اخیستل دا سنت انبیا دي ګوره سلیمان علیه السلام ملګرو حاضري علي نو د ملګرو حاضري به اخلي چې دا ملګری شته که نشته طالبان کلاس والا دقه رنګې د خپلو بچو به هم حاضري علي
ماخوستن کور ته راغلي نو بچي دې وګوره راغلي که نه دي دغه ریسه شو چېرته تللی دی دا نه چې ته بړستن سر ته راکاږي او د بچي نه خبر نه چې بچی مې څه شو بچی خو غیر حاضر شوی دی نو داسې به غیر حاضر شي غیر حاضر شي لال به شي چې کوم د چرسي او پوډري به شي وتفقد الطير راجمع کړه مارغان فقال وی فرمایل مال یسری ما د پر الله ار الهدهد چې زنی نه مولا چرګک زینی نه منو کې دی شي لوی فوج د چرته هغه ځای کې زمانه پناه دی ام کان من الغائبین یا د غایبونه د شتین دوه درې ملار لأعذبنه زکه دی چې کوم دی نمی او ښکاري نو زما ضرورت دی زه به له عذاب ورکم عذابا شدید عذاب سخت عذاب سخت به له ورکم نو مولا چرګه خو دونه شی دی که یوه څپېړی دی ومړ دی نو دا خو له وړم نه دی څنګه به له عذاب ورکې نو بیا مفسر مختلف وجې وي یاره چې داسې دا بڼې به تې وباسم ښه نو د مرغې عذاب دا دی چې ته دې بڼه وباسي دغه تکلیف دی که نه او دویم بعضې دا فرمایي چې دی به د خپل ضد سره واچوم مثال په طور مولا چرګک دی او د چې کوم دی د دشتي مګې سه نه لګي نو په یو پنجره کې به دا مګ او مولا چرګک بند کړم که چې ټوپونه پسې وایي بعضې دا فرمایي چې بڼې به تې وباسم او نور ته بیا کښېنوم نور ته بیا کښېنوم چې په دې نور له شانې وسوځوم دا هغه سزاګانې ذکر کړي وجه دا ده چې داسې سزا خو نه شي ورکړی چې ته ورانیو کې په څپېړه به ته ووایې نو اوس چې مولا چرګک څپېړه ورکړه خو مړ کېږي دا څه غویه خو نه چې پله وړې وې نو لأعذبنه او لأذبحنه او که جرم غټو نو حلال بیا کم او لیاتینی بما تراولی بسلطان مبین دلیل ښکاره سره فمکثن وخت تیر کو غیر بعید لرې نو دقه دی رالی نو مفسرینو ذکر کړي اصل کې داسې چې دی دلته دا ډېره واړوله نو مولا چرګک سوچ وکړو چې اسم سلیمان علیه السلام ناست دی دمه کوي د مړه د دنیا تماشه خو وکړه نو په دې هوا کې په بره لاړ څه ځای پورې ښه اوچت شو اخوا دې خوا دونه یې وڅارله چې ویې ساله یو شین باغ باندې نظر پرېوته لکه دا ډېر ښکلی باغ دی ډایرکټ لاړ هغه باغ ته چې هلته لاړ هلته ګوري بل مولا چرګه پکې ناست دی یو بل سره ګپ شپ شروع د کوم ځای نه رالې ته د کوم ځای زه خو د سبا یم زمونږ داسې ښځه بادشاه ده او دی تخت دی او دی پلانکې دی او ډېرې قسم دی ورته مړه ته بس یو ستا باد زمونږ پیغمبر وګوره چې کوم دی د هغه حکومت د هغه دی یو بل سره دا خبرې وکړې هغه دی لاړ چې کوم دی هغه سبا والا د ځان سره بوته راشه که نه زموږ بادشاه وینه زموږ چې کوم دی تختونه وینه یمن ته یې بوته او د هغه ځایي تماشې پرې وکړې واپس د هغه ځای نه راوچت شو روان دی دلته سلیمان علیه السلام تفتیش وکړو سړی نشتی نو کوم چې د مرغو منتظم دی باز ته یې ویې شا به سړی پیدا کوه څه شو د مرغو منتظم وزیر صاحب پسې اوچت شو هغه پسې ګرځي اخوا نه دی را روان دی چې وی کته چې باس خو ته پکار دی نو ورته وی قسم در کو ماته به سوای نه هغه ته ټیک د مال خو د قسم را کسه ته ویم نه خو سلیمان علیه السلام د تقار دی سربن به دی وباسي پیسې ویلې دي دا ویلې دي چې یا خو له عذاب ورکوم یا به حلالوم وایي څه استثناء پکې کړې ده که نه وایي استثناء کړې ده که خبر دې صحیح راوړو خو ټیک ده که نه بس وایي بیا بچې مړه ما خبر راوړی دی نو په مکثه وخت یې تېر کو غیر بعید ډېر وخت نه و فقاله ویې احدت ما احاطه کړې بې ما لم تحط دا خبرې وګورې که نه نو ډېرې نیغې خبرې کوي نو د دې دوه طریقو باندې سه یو نیغې خبرې کوي نو لږ بې ادبه دی که نه نو زموږ په دې ماحول کې چې کوم دی زموږ علمای دیوبند دا د ادب خلک وي دا چې موږ ورته مثال په طور پنجپیریان چې ورته وایي دا لږ بې ادبه وي که نه او دا وابیان د هغې نه لږ ښه بې ادبه وي نه به پلار پېژني نه به استاذ پېژني نه به بل پېژني داسې بې ادبه شي لکه ته ولې بې ادبې ښه په احترام مسلمان یې دا مسلمان دی ښه په مسلمانۍ خبرې کوه دا خو اختلافي مسایل دي اختلافي مسایل دي ښه پر زور دي په خبره باندې دلیل وایه هېڅ خبره نه ده بله مسله دې ثابته که وایه دلیل پې که نه دا خو تحقیق دی ښه کار دی وایه چې کوم دی څونه دلیل پې ویلی شي خو د بل مسلمان سره حسد او کینه او بغض او داسې خبرې دا مضموم څیز دی نو دا لږ بې ادبه وي که نو به هر کیفه دا وابي دی که نه بیا دا به خبرې کوي اوس پیغمبر ته څوک داسې وایي احدتو زه خبر شوی یم بما لم تحط ته نه یې خبر ښه نو یو ټکی خو دویم بل اړخ باندې هم تعبیر کوی شي هغه دا چې دی علم حاصل کو او دا علم دی که نه دا جرأت دی علم انسان کې ډېره غټ زړورتیا پیدا کوي نو دا علم حاصل کو په دې بادشاهه او په دې خبرو پوه شو نو ځکه زړورې خبرې کوي نو په دا انسان کې جرأت پیدا کی دی وجه نه چې تاسو علم وکئ
نو هر انسان کې دکې جرأت وي، نو هغه جرأت دی روان کې د تکبر ته ورسوي، تکبر ته ورسوي. نو ځکه بیا به تاسو لګئ د بل عالم پسې به هم خبرې کوئ، بل پسې به هم کوئ. د دې وجې نه علم سره سره سلوک بیعت کوئ د چا سره. نو چې بیعت وکړي، بیعت انسان کې عجز پیدا کوي، دا ته واګې درواچي، واګې درواچي، نو ایثار به دې کړي. دی خو علم دی، هغه تا کې جرأت پیدا کوي، غټوالی پیدا کوي، نو تکبر کې به راځي او دا سلوک د انسان نه خورې جوړوي. نو د دې وجې نه کمې جینکۍ چې علم وکړي، هغوی دا ژوند ولې ځکه چا خو علم کړی، په ده کې تکبر راغلی، لوی راغلی او واګې خو سره شتې نه، نو د دې وجې نه هغه خاون هم ترې تنګي او پلار هم ترې تنګي او مور هم ترې تنګوي. که نه دا علم دی. ګوره د علم حاصل که څومره نه خبرې کوي. احدتو ما احاطه کړې، ما علم کړی بیا ما لم تحط به، چې ستا په علم نشته. وجئتک ما راته کړي تا ته من سبا، د سبا ښاري نه بنبأ یقین، په خبر یقیني سره. د نیغې خبرې اوس اخواته د هغه قوم ښځه مشره ده، د دا ښځې مشري ده ته داسې عجیبه ښکاري که نه، دا صیغې غونډې د تعجب ذکر کوي. و انی وجدت امرأة، ما وموندله یوه ښځه تملکهم چې هغه بادشاه وه. وګوره عجیبه د سړي پکې موجود دی او ښځه یې بادشاه کړې ده. ښه و اوتیت ورکړی شوی هغه ته من کل شی د هر څیز نه، هر څیز ورسره دی. ولها عرش عظیم، یو لوی تخت اوم دی. نو دا ښځې مشري دا دې ته هم ناشنا ښکاري. نو زمونږ دا سړي د ملا چرګک نه هم بېکاره دي. ښه مونږ د دې نه هم بېکاره یو. که د دې نه بېکاره نه وی چې کوم دی، نو مونږ دا ښځې څونه مشرانې کړي دي که نه، مونږ ته عیب نه ښکاري، ښه پې فخر کوو. دغه سړي چې دا ښځې مشرانې کړي دي، ته په دې پوه شه چې ستا ذهن د ملا چرګک نه هم لاندې پرېوتی دی، هغه ته عجیبه ښکاري. نبی کریم علیه السلام ته خبر راغلی چې کسرا مړ شو، لورې چې کوم دی د حکومت سنباله خو کو هغه بادشاه کړه. نبی کریم علیه السلام وفرمیل لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، داسې قوم به چرته هم کامیاب نشي چې د هغې قوم مشري ښځې کوي. دا برباد شول. ښه مشري ښځې ته حواله کړه، کسرا برباد شو. نو موږ هغه بربادو پسې روان یو. زموږ دا شرګړ محتمیم صاحب 87 کې چې کله MNA شو، هغه وخت کې چې کوم دی بېنظیره جمدی وزیر اعظم هغه وه، هغه چې کوم تقریر مخکې کړی اوس هم په ریکارډ دی. قوم ته چې کومې خبرې کړي دي، د MNA-ګانو ته، MNA-ګانو مشرانو مخکینو نه سبق زده کوي. دې پارلیمنت ته ستاسو نه مخکې کسان راغلي دي او عزت سے آئے اور ذلت سے گئے، راغلي خو په عزتو خلکو له اوټ ورکه چې کوم دی او سیب دی او MNA دی او سیرې ورته اچولې، خو چې کله بیا تلل نو بیا ذلیله روانو. هغوی ولې ذلیله شول؟ په دې انداز باندې چې کوم دی بیا په دې باندې تقریر کوو. ستاسو دپاره نن چې کوم دی د مخ د ځمکې نه د ځمکې ویښ بهتر دی، ځکه چې تاسو مشري ښځه کوي. نو بهر کې ابدا د حضرت محتمیم صاحب نور الله مرقده چې کوم ته خلکو ساده ملا وی که نه، کوم تقریر چې هغه په اسمبلی کې کړی دی داسې دی بل وکړي. بهر کیف نو دته عجیبه ښکاري. وجدتها وقومها، ما وموند د هغه قوم یسجدون للشمس، دی سجدې کوي نور ته من دون الله غیر د الله نه. وزین لهم الشیطان، ښایسته کړی هغوی ته شیطان اعمالهم د هغوی عملونه. فصدهم، پس دوی بند کړه عن السبیل د صحیح لارې نه. فهم لا یهتدون، پس دوی په هدایت نه دي. الله یسجدو ظاهري دا نه لګي د مخکې ټکي سره، وجه داره چې فهم لا یهتدون دی په هدایت نه دي، الله یسجدو نو په هدایت نه دي، په الله یسجدو کې دا نه دي. نو چې دا دی نو هدایت به صحیح هغه به یسجدو یي بیا، او دوی خو الله ته سجدې نه کوي، نو څنګه چې کوم دی یسجدو شي؟ نو د دې وجې نه مختلف توجیحات کوي شي. اول دا لا دا ځای